لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې د دوی هغه مارچ دی ښه میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بېشک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده ترې زه اخلم زما د سترګو نه زه فایده علم پوزې نه زه اخلم غاښونو نه زه اخلم لاسونو نه زه اخلم بېشک بلکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما ردی وجود څوک دی بیا الله که ته د دې خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي نو ښځه ولې پیدا کېدې ځان به دې سړی پیدا کړی و که نه او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم نو دا پالج دی ولې وایي دا سترګې دی ولې ړندېږي د پلار چې دی دا وجود او دا مړ کېده ولې د مور چې دی دا وجود او دا مړه کېده ولې دا خپې کونډی دی ولې خوږېږي دا غوږونه دی ولې کڼېږي نه 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 وجود د الله دی ما لی را کړی د چا دی د الله او مرضي زما نو که ته مسلمانه نه نو بیا وایه او که مسلمانه نو اختیار به زما او مرضي به د چا وي الله به قسم په خدای کتبی اوچتې کړي دي او په کتبو څه لیکي میں آوارا میں بد چلن فخر کوي چې دا آواره ګرد یم فخر کوي چې د بد چلن یم فخر کوي په دې خبره چې د بد چلن یم او نه ناجیز پیدا غشتل غواړي او هغوی دا کوشش کول غواړي چې سړی او ښځه دی یو سر یو بل سره برابر په برابر شي سیم سیم بلکل برابر په برابر او دا ناره لګی ولې ما او سړي کې څه فرق دی سړی بار ګرځي زه دې بار وګرځم ما او سړي کې څه فرق دی سړی دی بورقه نه په سري لوپټه نه په سري زه دې ولې بورقه او لوپټه په سر کوم ما او سړي کې څه فرق دی سړی څلور ښځې کوي زه څلور مړونه ولې نه کوم ما او سړي کې څه فرق دی سړی به ډوډۍ نه پخوي زه به وله پخوم سړی به څپلی نه صفا کوي زه به ورله صفا کوم سړی به د کور صفای نه کوي زه به ورله صفی کوم زه به ورله ډوډۍ ګرموم دا یو څو ښځې راوتې دي او داسې قسمه نارې لګوي چې د هغې د وجې نه نورو ښځو کې فحاشي او بربنډتوب خورول غواړي دې پسې د بار دنیا او د بار ملکونو سازش روان دی او بالخصوص په مسلمانانو ملکونو کې او بیا زمونږ په ښکلي ملک پاکستان کې چې کم حیا موجوده ده په ښځو کې او په جینکو کې او په لوڼو کې نو هغه حیا سلب کول غواړي ختمول غواړي او بې حیایي او فحاشي په ښځو کې خورول غواړي او دا یو ناره لګوي دې دپاره بیا هغوی مارچونه هم کوي دې دپاره هغوی بیا اشتهارونه هم ورکوي او دې دپاره زمونږ بیا چې کم سوشل میډیا ده هغه هم په ډېر لوی رفتار کې لګیا ده او دا څیزونه دنیا ته خورول غواړي او د ښځو دا نارې دا دنیا ته رسوي بیا ورپسې څه وایي بیا وایي میرا جسم اور میری مرضی زما وجود دی او زما مرضي رستا پکې څه دي دا دویمه شوه او زما او سړي کې څه فرق دی ستا او سړي کې خدای د دنیا فرق پیدا کړی دی عزت شریعت در کړی دی عزت خیت در کړی دی عزت په خپل دی لیکن ساخ کې شریعت تعالی ډېر لوی فرق د سړي پیدا کړی دی په دا خبرې به نه کې د سړي ماهواري نه کېږي او ستا ماهواري کېږي د سړي ماشوم نه راوړي ته به ماشوم راوړې د سړي د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماري نه او ستا د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماري راځي تا هغې کې ځمکې اسمان فرق دی سړی که بربنډ هم ګرځي کمیس وباسي او صرف پرتوګ هم وي نو د چا خواهش ورته نه راوچتېږي او تا مخ ښکاره کړه ټوله دنیا درته نیغې ګوري د خلقو خواهشات راوچتی ځان ته تا اوس سړي کې د دنیا ځمکې اسمان فرق دی دی وي نه داسې نه ده موږ د یو ټانګې دوه پلونه یو ټیک تا منم د دنیا نظام په دا دو پلونو روان دی ما خو تاسو ته مخکې ووی چې نه بغیر د سړونو دنیا چلیږي چې صرف سړي وي نه بغیر د ښځو نه دنیا چلیږي چې صرف ښځې وي چې دواړه یو ځای کې نو دنیا نظام به چلیږي خو احکاماتو کې فرق دی د دواړو د زندګۍ تیرولو کې فرق دی کوټه بغیر د دیوال او د برجۍ نه نه ودرېږي که برجۍ نی بیا کوټه نه ودرېږي او که دیوال نی بیا کوټه نه ودرېږي خو دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی برجۍ صرف چت ټینګ کړی دی او دیوال مال رڼا تیاره یخني ګرمي ټول کنټرول کوي دواړو کې په خدای چې شریعت څومره د ښځې خیال ساتلی دی که نه په یو مذهب کې دومره د ښځې خیال یو قانون او یو مذهب او یو قوم هم نه دی ساتلی
په جاهلیت کې دا ښځې به لوڼه به جمدی ښخولې. الله قرآن شریف کې اعلان کوي چې نه، لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. پام کوئ لوڼو به جمدی نه ښخوئ. ګناه ده، ظلم 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 ظلم. ښځو له په جاهلیت کې میراث کیسه نه وه. اوس هم په ډېرو وطنونو کې د ښځو په میراث کې څه نشته. شریعت والا باقاعده حصه مقرر مکمل. دلته څه وایي؟ وایي نه کنه موږ سره شریعت ظلم کړی دی. چې شریعت ته څوک ظلم وایي او خدای او رسول ته څوک ظالم وایي، قسم په خدای په څلور مذهبه کافر دی، مسلمان دی. ته خدای ته ظالم وایي؟ شریعت ته چې ظلم وایي خدا دی، خدای ته ظالم وایي. شریعت خو خدای راوړی دی. نو زما وروڼو شریعت حق ورکړه، بل مذهب حق نه دی ورکړی. اسلام حق ورکړه، جمدی به یې ښخولې، میراث کې به دې څه نه و. او چې بیماري به یې راله که نه ماهوري، نو ښځه به یې په ځان له کوټه کې منتقله کړه او ورسره به یو ځای کېده نه. خاوند لرې ځای نه به یې ډوډۍ ورغورځوله. او چې ماشوم به پیدا شو نو څلوېښت ورځې په خرابه سخا کوټه کې وه، هلته به ناسته وه، ډوډۍ به یې ورته ورویشته، جون به یې ورسره یو ځای، لاس به یې م ورسره نه ټچ کړ. او چې خاوند به مړ شو یو کال عدت و. څونه؟ یو کال. اوس خو څلور میاشتې دی، 10 ورځې، اوس خو اسان عدت دی. بیا یې ورسره لاس نه یو ځای کو، جامې به یې نه بدلولې، کال کې به یې لمبلم نه، سخابین به ترې خته، ډوډۍ به یې لرې ځای نه غورځوله. اوس خو یې سم نشته، لاس هم میلاولی چې جامې هم بدلولی چې صرف خوشبو مشبو به نه پورې کړي او ځان به نه ډولې کړي. بس دا خبره شوه. دومره سته ښځې حق خرابو. پیغمبر مبارک چې راغی وی نه نه نه، جنت د مور د قدم لاندې دی. د مور حق 3 چنده د پلار نه زیات دی، رسول الله مبارک فرمایي. لیکن هلته څه وایي؟ میرا جسم اور میری مرضی. څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې ردوي هغه مارچ دی. ښه، میرا جسم اور میری مرضی، زما وجود او زما مرضی. دا ستا وجود دی، بې شک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده ترې زه اخلم. زما د سترګو نه زه فایده علم، پوزې نه زه اخلم، غاښونو نه زه اخلم، لاسونو نه زه اخلم. بې شک بلکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما را دی وجود څوک دی؟ بیا الله. که ته د دې خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي، نو ښځه ولې پیدا کېدې؟ ځان به دې سړی پیدا کړی و که نه؟ او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم، نو دا پالج دی ولې وایي؟ دا سترګې دی ولې ړندېږي؟ د پلار چې دی دا وجود او دا مړ کېده ولې؟ د مور چې دی دا وجود او دا مړه کېده ولې؟ دا خپې کونډی دی ولې خوږېږي؟ دا غوږونه دی ولې کڼېږي؟ نه نه نه، وجود د الله دی، ما لی را کړی. د چا دی؟ د الله. او مرضي زما. نو که ته مسلمانه نه نو بیا وایه، او که مسلمانه نو اختیار به زموي او مرضي به د چا وي؟ د الله به. قسم په خدای کتبی اوچتی کړي دي او په کتبو څه لیکي؟ میں آوارا، میں بد چلن. فخر کوي چې دا آواره ګرد یم، فخر کوي چې زه بد چلن یم، فخر کوي په دې خبره چې زه بد چلن یم. او سړیا الله بېدبي دې معافي، دا خبره خولې له راله نه ده پکار، خو زه به یم درته وایي که په ما باندې ترکاري ګرمی نو بړستن ځان له بیا په خپله ګرموه. نو څه خبره ده؟ او زما وجود دی که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه راوړم، ستا په ما څه؟ هلکه دا د زنا خبرې نه دی. او پرده په شریعت کې مولا رایستی ده، مولا. پرده مرده پکې نشته، پرده مولا نه ده رایستی، پرده رب العالمین رایستی ده. رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے مبارک پیغمبره د خپلو بیبیانو ته مو وایه، لونو ته دې مو وایه، د مسلمانانو ښځو ته مو وایه چې په ځان د پاسه پړونې برقه راواچوي. دا ما ویلي دي که دا الله ویلي دي؟ نو که خدای منې خو خدای ویلي دي، او که خدای نه منې نو بیا خبره. زه خو صرف د الله خبره درته در رسوم، ما خو نه دي ویلي. او بعضې څه وایي نه وایي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي، دا پاکې دي، زمونږ په اعتماد دی. هسې تاسو نه تپوس کومه په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیات و که په دوی؟ وایه
پاغوی د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې پاغوی اعتماد زیاتو که په دوی دی پاغوی اپاکې وي بیبیانې هغې متعلق قرآن اعلان کوي الطیبات للطیبین قرآن وایي چې امهات المؤمنین پاکې دي خدای گواهی ورکوي چې پاکې دي او بیا هم وایي پیغمبره برقع ور په سر کا خدای په اعتماد ده چې دا پاکې دي دا الله قرآن کې وایي چې دا پاکې دي پاکې او بیا هم رسول الله مبارک ته فرمایي پړونې ور په سر کا ستا په لور خور اعتماد دی وی با خو په شیطان خو اعتماد نشته که نه وی که حسن بصري غوندې شخصیتي او رابعه بصریه غوندې ښځی چې د تقوا او د پرهیزګارۍ نمونې دي او میانس کې قرآن د خدای کتاب پروت او د پیغمبر حدیث دریم به ورسره شیطاني ښځه هغه ښځه ده چې حیا کې ده حضرت فاطمه ده رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته فرمایي فاطمه هغه د میاشت راختلې ده نو بیا نه کتل نو بیا ورته فاطمه میاشت ختلې ده نو بیا ورته ونه کتل نو بیا ورته فاطمه بچې میاشت کتلې ده وی بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم بچې ولې وی دې وخت کې ورته سړي ګوري په دې میاشت زما د سړو نظر یو ځای کېږي حالانکه که یو دیوال ته ښځه او سړی ګوري ګناه پکې نشته اسمان ته مونږ هم ګورو ښځه هم ورته ګوري او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه د کم ځای لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه شوه نو وصیت یې وکړه د مرګ نه مخکې وایي چې کله زما جنازه وړی نو په زما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېدی او څادر به واچوی دا د ښځو په جنازه چې کومه ډولۍ ده وایي چې زما کفن باندې هم د چا نظر ونه لګي رسول الله مبارک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او وصامت شهرها او پنځه منځونه کوي او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت چې د جنت په کومه دروازه داخليږي نو داخله دي شي او الحمدلله زمونږ د پښتنو د ښځو دا خصوصیت ده زمونږ د پښتنو ښځې ښه منځونه هم کوي شکر الحمدلله روجو کې د سړو نه ښه تکړه دي نفلونه هم کوي الحمدلله تلاوت د قرآن شریف هم کوي الحمدلله او د خاوند ښه تابعداري دي چې خاوند ورته وایي داسې به نه دی بلکل به نه دی پوره د خاوند تابعداري کوي او د خپل وجود هم شکر الحمدلله حفاظت کوي که دا د سکول کې استاده ده نو په پړوني کې غریبه روانه ده که دا په اسپتال کې نوکره ده په پړوني کې روانه ده مونږ خدا نه وایو مونږ خدا نه وایو چې ښځه نوکري نه کوي بلکل په پرده کې کولی شي زما ماشومان لولونو ته چې سړی سبق ښیي نو ښه ده او که ښځه ورته سبق ووایي نو ښه ده ښځه ورته وایي زما لور خور له چې سړی علاج کوي ښه ده او که ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې لور خور له دی انجکشن او ډریپ سړی خېږي نو ښه ده او که ښځه وله وخېږي مونږ خو وایو چې ښځه دې په پرده کې تعلیم د دنیا هم حاصل کړي او دین دې هم حاصل کړي ښځه دې په پرده کې سکول ته هم لاړه شي ښځه دې په پرده کې ډاکټر هم جوړه شي بغیر د دې نه خو نظام نه چلېږي ښه دا نه ده چې ډاکټره ښځه یو زما د ښځې علاج وکړي زما د لور علاج وکړي مونږ خو د پردې قایل الحمدلله نو په پرده کې روان دي خپل وجودونه الحمدلله پټ دي ښکاره نه دي او د خاوند تابعدار نو جنت له به ځي او که به نه ځي رسول الله مبارک فرمایي جنت له به ځي دیوی میں راجسم و میری مرضی زما وجود و زما مرضی نا 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 وجود دا اللہ دے مرضی بدا چاہی دا اللہ چی مسلمانی او که کافری بیا چی رسخو خی کوا لپی شوگانو سر اسپو سر رو بے کوا زسالو سر بربنڈا کردا چی صدی خو خی کوا یورپ والا نظام چلے و قبل نظام چلے